بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. پروگرام نبوی لار قسط نمبر 2. څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ دا پروګرام شروع کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث پرانا کې دی. په دې کې نړۍ پیغام هغه د سپي د جوټه په باره کې دی. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله سپه ستاسو کې د یو کس لوخه هغه جوټه کې یا پکې وبوس کې جوټه کې نو دغه تاسو انځي و پیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو محسن او غمخوار د دې امت د ټولو لوی معالج او ډاکټر و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو د سپي جوټه شوی لوخه دا و پیری ځکه د سپي زهر هغه ډېر خطرناک دی چې دا زهر د دې لوخې نه مکمل ختم شي. او زمونږ استادانو مونږ ته ویل شي روایت بلکې راغلی دي چې و پیری تاسو دا په اوبو باندې وینځئ او اتم ځل دا په خاور باندې هم وینځئ ځکه دا خاور چې دا جراثیم راخونکې شي چې دا جراثیم ختموي. تاسو په خاور باندې هم وینځئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ څومره لوی غمخوار و. د یوې خبرې ته تاسو سوچ وکړئ چې هغوی د نن نه 100 کاله مخکې موږ ته دا ارشاد فرمایلی دی چې تاسو د سپي جوټه شوی لوښی هغه وپیرئ انځئ ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت غمخوار د هغه زموږ د صحت سره هغه لوی غم و.